په کم کور کې چې د سهار لمونځ نه کیږي په دې کور باندې الله جل جلاله درې عذاب راولي. اول عذاب په کم کور کې چې د سهار لمونځ نه کیږي نو پر دې کور باندې الله جل جلاله غریبي مسکینی او لاچاري ور باندې مسلط وي. په دې کور کې به غریبي وي په کم کور کې چې د سهار لمونځ قضا کیږي او د سهار لمونځ نه کیږي. دوم عذاب په کم کور کې چې د سهار لمونځ قضا کیږي دوم عذاب دا ده الله جل جلاله به پر دې کور باندې بے اتفاقی راولي. یعنی په دې کور کې به بے اتفاقی وي، ورور به ورور ته په غضب وي، میړه به ښځې ته په غضب وي، ښځه به میړه ته په غضب وي، او اولاد به مور و پلار ته په غضب وي، مور و پلار به اولاد ته په غضب وي، او خور به ورور ته په غضب وي. یعنی په دې کور کې به نفرتونه وي، باسونه به وي، جګړې به وي، پالتو پالتو باسونه به وي. مو تاسې دا سوچ او فکر والی ده چې په دې کور کې ولې داسې حالات خراب ده، په دې کور کې ولې یو تر بله بد سره ایسي، په دې کور کې ولې نفرتونه وي، په دې کور کې ولې باسونه او جګړې وي. نو په دې کور کې داسې کسان ستا چې هغه د سهار لمونځ نه کوي، د سهار لمونځ قضا کوي. په دې وجه باندې الله جل جلاله په دې کور کې بې اتفاقي راوستلې ده. ورور به ورور ته په غضب وي، ورور به د ورور سره نفرت کوي، خور به د ورور سره نفرت کوي، مور به د اولاد سره نفرت کوي، اولاد به د مور سره نفرت کوي. هغه دا وجه ده چې په دې کور کې د سهار لمونځ نه کیږي. دریم عذاب که چا د سهار لمونځ قضا کوي الله جل جلاله د زړه څخه د ایمان یوه حصه وباسي. کله چې دوهم سهار لمونځ قضا کړي نو بله حصه د ایمان د زړه څخه وباسي. کله چې دریم سهار لمونځ قضا کړي نو الله جل جلاله بله حصه د ایمان وباسي. داسې هر وخت د سهار لمونځ قضا کوي او هغه ایمان آخر کې د زړه څخه ووځي، زړه خالصي، نو دی خالی په نامه مسلمانی. نو زما عزتمند ورونو مسلمانانو، باید موږ او تاسې خپل هم د سهار لمونځ په خپل ټیم وکړو او خپل اولاد او خپل کشرانو ته دا ووایو چې د سهار لمونځ کوئ، د سهار لمونځ مه قضا کوئ. باید د کور مشر دا خپل کور کې وګوري چې کم یو کس د سهار لمونځ قضا کوي، کم یو کس د سهار لمونځ کوي. نو باید د هغه ته په سخت سره ووایي چې د سهار لمونځ مه قضا کوئ، د سهار لمونځ کوئ. په کم کور کې چې د سهار لمونځ کیږي په هغه کور کې به خوشحالانې وي، په هغه کور کې به برکتونه وي، په هغه کور کې به محبتونه وي. او په کم کور کې چې د سهار لمونځ نه کیږي په هغه کور کې به باسونه وي، نفرتونه به وي، او جګړې به وي، او بې برکتي به وي. برکت په کور کې نه وي، د الله رحمت په کور کې نه وي.